أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. په ننني لیکچر کې به مونږه هیومن سرکولیټري سیستم وایو، یعنی ګردشي نظام. هیومن سرکولیټري سیستم مونږ څه ته وایو؟ هغه نظام په هیومنز کې، په انسانانو کې په کومې په ذریعه چې انسان باډي ته د نیوټرینټس، د ګیسز، د هارمونز او د ویسټ پروډکټس د ایستلو د دې ضرورت وي، نو دا هغه څه کېږي، هغه په دې باندې کېږي، په دې سرکولیټري سیستم په ذریعه باندې کېږي. ټیک شو؟ ځکه چې دا بلډ ویسلز چې کوم دي دا نه دی، دا نیوټرینټس، ګیسز او هارمونز او دا ویسټ پروډکټ چې کوم دي دا ترانسپورټ کوي، او دا بلډ څه شی ترانسپورټ کوي؟ دا هارټ والا پمپ ورکوي. ټیک شو؟ نو ځکه دا سرکولیټري سیستم ویل کېږي، یعنی د وینې ترانسپورټ په څه کې؟ په انسان په بدن کې هیومن سرکولیټري سیستم دې ته ویل کېږي. ټیک شوه؟ یعنی ګردش چې کوم د وینې کېږي د انسان په بدن کې، هغې ته هیومن سرکولیټري سیستم ویل کېږي. هیومن سرکولیټري سیستم په دوو آرګنز باندې مشتمل وي. ټیک شو؟ لومړنی چې کوم دی دا څه شی دی؟ هارټ دی. ټیک شو؟ او دویم چې کوم دی بلډ ویسلز. دا دوه د دې دوو سټیجز په ذریعه باندې سرکولیټري سیستم څه کېږي؟ پوره کېږي. ټیک شو؟ تاسو ته ما دغه کې ویلي ډیفینیشن کې چې هیومن هغه سیستم د کومې په ذریعه باندې چې نیوټرنټس، ګیسز، هارمونز او بلډ سیل او ویسټ پروډکټس څه کېږي؟ ترانسپورټ کېږي. د څه په ذریعه باندې؟ د هارټ او د بلډ ویسلز په ذریعه باندې. اوس زه تاسو ته دلته ایکسپلین کوم چې هارټ څه شی دی او بلډ ویسلز څه شی دی. ټیک شوه؟ هارټ، راځو هارټ ته. هارټ څه ته وایي؟ هارټ چې کوم دی دا یو مسکولر آرګن دی. ټیک شو؟ او دا څه کوي؟ د ده کار څه دی؟ دا به بلډ نه دی، د انسان نو ټول جسم ته به دا څه کوي؟ بلډ به پمپ کوي. ټیک شو؟ او دا چې کوم دی دا د سټرنم بون د لاندې، یعنې سټرنم هډوکي د لاندې څه وي؟ موجود وي. ټیک شوه؟ او د هارټ چې کوم دی لینت، د هارټ لینت څومره دی؟ د هارټ لینت چې کوم دی هغه 10 سانتي میټر دی. ټیک شو؟ 10 سانتي میټر د هارټ څه شی دی؟ لینت دی، لکه اوږدوالی دی. ټیک شو؟ سایز یې دومره دی، لینت 10 سانتي میټر. ټیک شو؟ د دې لینت څومره دی؟ 10 سانتي میټر د دې لینت دی. ټیک شو؟ اوس دا وي څومره لکه خلک وایي که نه چې د دې انسان زړه سم غټ دی. دا خبره داسې نه وي. د هر یو انسان زړه چې کوم دی د هغه د بند موټي عمره برابر دی. لکه دا یو موټی دی، دا ما بند کړو، لاس دی ما داسې بند کړو، دومره څه دی دا لاس چې کوم دی دومره زما زړه دی. ټیک شو؟ نو د هر یو کس زړه چې کوم دی د هغه د بند کړی شوي موټي عمره برابر وي. ټیک ده؟ او هارټ چې کوم دی دا 72 ټایمز بیټینګ کوي، لکه څه کوي؟ دړکن کوي په یو منټ کې. ټیک شو؟ د 60 نه اپروکسیمیټلی 60 نه د 100 پورې، خو خاص کر چې کوم دی دا 72 پیر بیټینګ کوي په یو سیکنډ کې. ټیک شوه؟ او په یو منټ کې، او په یو سیکنډ کې چې کوم دی دا 0.8 سیکنډ دا کوي. په 1 منټ کې څومره کوي؟ 60 to 100 ټایمز. په یو منټ کې د 60 نه والا تر د 100 مرتبه پورې دا څه کوي؟ بیټینګ کوي. ټیک شو؟ او په یو سیکنډ کې څومره کوي؟ په یو سیکنډ کې چې کوم دی 0.8. د دې اوریج چې کوم ایسته دی نو هغه څه راځي؟ 0.8 دا څه کوي؟ دړکن کوي. ټیک شو؟ یعنې یو پیر هم لا نه کوي، 2.3 په یو کې هم کم دي، په یو بیټینګ کې هم کم دي، دا په یو سیکنډ کې کېږي. ټیک شو؟ اوس راځو هارټ چې کوم دی د دې کې څو چیمبرز دي، مطلب د هارټ څو خانې دي. ټیک شو؟ د هارټ چې کوم دی 4 خانې دي. ټیک شو؟ 4 چیمبرز دي د هارټ. څومره؟ 4 چیمبرز. فور چیمبرز کوم دي؟ یو لیفت آرټریم دی، بل رائټ آرټریم دی، یو لیفت وینټریکل دی، بل رائټ وینټریکل دی. دا څلور څه شو؟ دا هارټ چیمبرز شو. دا تاسو کتلی شئ، ډایګرام ما تاسو ته جوړ کړی، انشاءالله د دې په ذریعه به زه تاسو پوهېږم. ټیک شو؟
لومبنه چې کوم دی څه شی دی رائټ آرټریم به چې کوم دی دا به د هارت اپر سایډ باندې وي ټیک شو دا څه شی دی رائټ آرټریم دی دا رائټ آرټریم دی او لیفت آرټریم کوم یو دی دا لیفت آرټریم دی ټیک شو لیفت آرټریم دا لیفت اوس دوه دلته ډسکس شو دوه چیمبر ډسکس شو یو رائټ آرټریم بل لیفت آرټریم ټیک شو او دوه چې کوم دی وینټریکلز دي یو رائټ وینټریکل او بل چې کوم دی لیفت وینټریکل نو وینټریکل به همیشه د پاره سوي د هارت په لوور باډي باندې په لوور باډي کې ودا وي ټیک شو دا چې کوم دی دا لیفت وینټریکل دی سوري رائټ وینټریکل دی ټیک شو دا رائټ وینټریکل دی نو دا به څه شي دا به لیفت وینټریکل شي ټیک شو دا لیفت وینټریکل شو رائټ وی خطا دا خې طرف ته د زړه یعنی زه داسې ودرېږم داسې نو زما د زړه چې کوم دا خې سایډ دی دا به څه وي دا به دې طرف ته داسې به راځي ټیک شو دا څه شی دی رائټ آرټریم دی او لیفټ چې کوم دی هغه وي ګس ته نو ګس طرف زما دا دی دلته لیفټ آرټریم دی داسې دا رائټ وینټریکل دې طرف ته دی لیفټ وینټریکل دې طرف ته دی ټیک شو اوس په زړه کې چې کوم دی والونه څو دي چیمبرز خو تاسو ته مه وایي څنګه تاسو وایئ چې د زړه والې بند شوی نو دا والونه څه شي دي دې ته په انګلیش کې ویلز وایي ټیک شو او د هارت چې کوم دي 4 ویلز دي ټیک شو 4 چیمبرز هم دي یعنی خانې په زړه کې څومره خانې دي او والونه چې کوم دي دا په زړه کې څومره دي نو په زړه کې چې کوم دی 4 ویلز دي ٹھیک شو 4 ویلز دي په زړه کې څومره ویلز دي 4 ویلز دي ٹھیک شو لومبنی چې کوم دی هغه دی ټریکسپیډ ٹھیک شو دویم وال چې کوم دی هغه بیکسپیډ یا میټرل ویل هم ورته ویل کېږي او دریم چې کوم دی هغه اورټیک ویل دی او څلورم چې کوم دی هغه دی پلمونری ویل ٹھیک شو نو ټریکسپیډ لومبنی تاسو ته وایي ټریکسپیډ ویل کوم یو دی ټریکسپیډ ویل هغه ویل دی کوم چې د رائټ آرټریم د لیفټ وینټریکل سره څه کوي یو ریلیشن جوړي ټیک شو نو هغه کوم یو هغه وال کوم یو دی هغه دا دی دې ته ویل کېږي نه نه تاسو دا شیپ ولئ نه دې ته څه ویل کېږي دې ته ټریکسپیډ ویل کېږي ٹھیک شو دا ټریکسپیډ ویل دی دا د رائټ آرټریم او د لیفټ وینټریکل په منځ کې ټیک شو اوس بیکسپیډ ویل یا میټرل ویل څه شی دی ټیک شو هغه د لیفټ آرټریم د لیفټ وینټریکل سره د هغې څه شی وي د هغې ریلیشن ورسره دا لیفټ آرټریم دی دا لیفټ وینټریکل دی نو دې کې دغه څه شو دا پکې والو شو ټیک شو نو دې ته څه ویل کېږي میټرل ویل هغه وال کوم چې د ګس آرټریم او د ګس وینټریکل په منځ کې څه جوړ ریلیشن جوړي نو هغه دغه ته موږ څه وایو هغه ورته موږ وایو میټرل ویل ٹھیک شو اوس تھرډ نمبر چې کوم دی اورټیک ویل د اورټا په سٹارټ کې اورټا د کوم ځای نه شروع کیږي نو اورټا چې کوم دی دا شروع کیږي د دې ځای نه تاسو وینئ دا دې سره کنیکټ دی خو دا چې کوم دی دا پر پلمونری آرټري باندې څه دی پناه دی نو دا چې کوم دی دا دې سره کنیکټ دی نو دې یو ته موږ څه شی وایو دې ویل ته موږ وایو اورټیک ویل ٹھیک شو دا اورټیک ویل بس ته وایي کوم چې د اورټا د سٹارټ نه شروع کیږي دا څه شی دی اورټا کوم یو ده اورټا دا دی دا کلر چې ما ورکړی دا څه شی دی اورټا ده ٹھیک شو او د اورټا سٹارټ اورټا چې کوم دی دا د دې ځای نه شروع شوی ده ټیک شو نو چې کوم سٹارټ اپ اورټا وي هغه ځای ته موږ څه وایو اورټیک ویل ورته وایو ټیک شو او څلورم نمبر چې کوم دی پلمونری ویل هغه وال دی کوم چې د پلمونری آرټري
پلمونری آرټري په سٹارټ کې شروع کیږي دا پلمونری آرټري دی ټیک شو دا تاسو وینئ دا پایپ رنګ دا څه شی پلمونری آرټري دا پلمونری آرټري او پلمونری آرټري چې کوم دی دا کوم ځای نه شروع شوی دا دې ځای نه شروع شوی ده نو دا چې کوم دی دا په دې باندې غلط نشي دا اورټیک ویل دا یو دی او پلمونری ویل چې کوم دی هغه تاسو وینئ دا تور کلر والا ټیک شو دا څه شی دی پلمونری ویل دی ټیک شو دا تاسو ته ما وویل څه شي دا تاسو ته ما والونه په زړه کې چې څومره والونه هغه تاسو ته ما څه کړل ډسکس کړل اوس زړه چې کوم دی دا په دوه قسمه اوازونه دا څه کوي پیدا کوي لومبنی اواز چې دا کوم پیدا کوي هغه لب او دویم چې کوم اواز پیدا کوي هغه ډب ټیک شو یعنی یو اواز لومبنی چې کوم دی هغه لب او دویم چې کوم دی ډب کم ساوند وي لب او ډب دا څه قسمه اوازونه زړه پیدا کوي ټیک شو اوس لب اواز دا رسه د وجه نه پیدا کیږي ټیک شو کله چې دا آرټریز چې کوم دي دا کنټریکټ شي زړه چې کوم دی دا کنټریکشن او ریلیکسیشن کوي کنټریکشن مطلب راغونډېدل او ریلیکسیشن مطلب واپس خپل ځای ته خورېدل ټیک شو نو دا لب اواز چې کوم دی دا چې کله آرټریز نه دی یو دا آرټری دی دا چې کوم دی دا تاسو ویل دا آرټری دا چې کله کنټریکټ شي ٹھیک شو نو دې وجه نه کم اواز پیدا شي لب او چې کله وینټریکل کنټریکټ شي د وینټریکل کنټریکشن د وجه نه کیږي ډب اواز پیدا کیږي ٹھیک شو دا دوه قسمه اوازونه د هارت ٹھیک شو اوس هارت چې کوم بیټینګ کوي بیټینګ سایکل دی هغه ته موږ څه وایو کارډیک سایکل ٹھیک شو څه ورته وایو کارډیک سایکل کارډیک سایکل هغه سایکل دی هغه سایکل ته وایي کوم چې هارت په ذریعه باندې کیږي لکه هارت یو پیرا بیټ وکړي واپس بیټ کی سایکل میں واپس راځي نو هارت صرف یو پیرا بیټ نه کوي یو پیرا بیټ وکړي بس بیا ودرېږي هارت بار بیټینګ کوي ټیک شو نو دغه سایکل ته څه ویل کیږي کارډیک سایکل په درې سټیجز باندې مشتمل وي لومړني ته ویل کیږي آرټریل سیسټول arterial systole ان دا arterium چې کوم دی دا بس شي کنټریکټ بشي راغون بشي ټیک شو چې کله دا راغون شي دغه ته سایکل ته موږ څه وایو arterial systole ورته وایو ټیک شو او دویم چې کوم دی ventricle systole ventricle systole دی اپوزیټ لکه رائټ آرټریم چې کله کنټریکټ شي هغه آرټریل سیسټول دی سوري چې کله آرټریز کنټریکټ شي هغه څه شي دی آرټریل سیسټول دی او چې کله ventricle څه شي کنټریکټ شي مطلب راغون شي نو هغه څه شي دی ventricle سیسټول دی ٹھیک شو او دریم نمبر چې کوم دی هغه دی cardiac complete diastole cardiac complete diastole یا complete cardiac diastole دا چې کوم دی یو پر خو آرټری او ventricle چې کوم دی دا کنټریکټ شي لکه مطلب ټول زړه شي یو ځای ته راغون شو ټیک شو او چې کله دې سټیج ته راوځي cardiac complete diastole نظر چې کوم دی په یو ځای باندې څه شي ریلیکس شي واپس هغه خپل حالت لره شي نو دې وجه نه څوک دا هارت چې کوم دی دا څوک بلډ چې کوم دی دا فلو کی ٹھیک شو بلډ اوس موږ څه ته وایو بلډ اوس تاسو ته ما څه کو ایکسپلین کو هارت ٹھیک شو هارت تاسو ته ما ایکسپلین کو اوس بلډ موږ څه ته وایو بلډ چې کوم دی دا یو خاص قسم کنیکټیو ټیشو دی ٹھیک شو کوم چې نیوټرینز هارمون ګیسز وغیرہ دا څه کوي د بلډ ویسلز په ذریعہ باندې باډي ته څه کوي ټرانسفر کوي ٹھیک شو
دا بلډ شو. اوس بلډ چې کوم دی د زړه نه په کوم آرټریز کې ځي یا په وینز کې ځي، هغه په کوم بلډ ویسل په کوم بلډ ویسلز کې چې ځي هغې ته موږ څه وایو چې په کوم کې واپس بلډ له راځي هغې ته موږ څه وایو. ټیک شو. نو بلډ چې کوم دی د هارټ نه چې کله ځي هغه د څه په ذریعه باندې د آرټریز په ذریعه باندې ځي. ټیک شو. دا آرټریز دي، دام آرټری دی، دام آرټری دی، دام آرټری دی. نو دا چې کوم دی څه کوي بلډ نور جسم ته لیږي. ټیک شو. دا اورټا ده، دا اپر اورټا ده، دا لور اورټا ده. ټیک شو. دا لور ده. ټیک شو. نو آرټری چې کوم دی دا بلډ د هارټ نه څه کوي نور جسم ته رسوي. او وینز چې کوم دی وینز دا څه کوي واپس دا وینه چې کوم دی دا ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کوم دی دا واپس څه کوي هارټ ته راوړي. ټیک شو. وینز دا وینز دی دا د لوور باډي نه چې کوم دغه راغلي سوري بلډ راغلي فرام لوور باډي یعنې هارټ دې ځای کې موجود دی. نو هارټ نه چې لاندې څومره باډي ده نو دغه نه چې کوم دغه راځي ډي اکسیجنیټډ بلډ راځي هغه په کوم ذریعه باندې راځي هغه په دې وین په ذریعه باندې راځي. ټیک شو. اوس د لنګ نه چې کوم راځي لکه ګوره دته چې کله د ډي اکسیجنیټډ بلډ میلاو شي د څه شي نه د دې وینز په ذریعه باندې دا څه شی دا پلمونري وین دی. د دې په ذریعه باندې چې کله دته څه وشي بلډ ورته میلاو شي. ټیک شو. د دې پلمونري په ذریعه باندې دته د لیفټ لنګ نه څه وشي دغه چې ورته کوم دي څه ورته ویل کېږي ډي اکسیجنیټډ بلډ دا چې ورته کله راشي د پلمونري وین په ذریعه باندې نو خامخا دا به څه کوي دا بلډ به واپس اکسیجنیټ کوي. ټیک شو. بلډ به څه کوي اکسیجنیټ کوي به دله به پکار چې دا راغه نه دی دا وینه دا لنګس ته ولیږي. اوس راځو هماغه سرکولیشن تر لنګ سرکولیشن چې کوم دی دا په دوه قسمه باندې یو سیستمیک سرکولیشن بل پلمونري سرکولیشن دی. ټیک شو. دوه قسمه سرکولیشن چې کوم دی دا کیږي. یو سرکولیشن سیستمیک سرکولیشن څه ته وایي سیستمیک سرکولیشن هغه سرکولیشن دی که نه کله چې بلډ نه دی دا د هارټ په ذریعه باندې ټول باډي ته لاړ شي او واپس هارټ له راشي نو دا څه شی دی دا سیستمیک سرکولیشن دی او دا 84% دا کیږي. ټیک شو. او بیا پلمونري سرکولیشن کله چې د بلډ نه سوري د هارټ نه بلډ ډي اکسیجنیټډ بلډ لاړ شي لنګس ته. ټیک شو. او د لنګس نه بیا واپس اکسیجنیټډ بلډ راشي څه شي ته هارټ ته او هارټ یې واپس دغه ته باډي ته دا کوم دې ته څه وایي پلمونري سرکولیشن او دا چې کوم دی دا په 16% کیږي. ټیک شو. د لنګس چې کوم دي لنګس دوه دي یو لیفټ دی یو رایټ دی. ټیک شو. د رایټ لنګ نه چې کوم بلډ راځي ټیک شو نو هغه په دې باندې په دې وین په ذریعه باندې څه کوي دغه ته راځي. ټیک شو. دا څه شی دا پلمونري وین دی. ټیک شو. د دې په ذریعه باندې هارټ ته سوري اکسیجنیټډ بلډ راځي او دلته چې دا کوم دغه دی دا ټو لیفټ لنګ لیفټ لنګ دا څه کوي ډي اکسیجنیټډ بلډ چې ولا کله راشي د وینز په ذریعه باندې نو دا هغه بلډ چې کوم دی لیفټ لنګ ته په دې طرف باندې لیږي او رایټ لنګ ته چې کوم دی هغه په دې باندې لیږي. ټیک شو. دا پلمونري آرټري ده دا پلمونري آرټري ده او دا چې کوم دی دا پلمونري ویل دی سوري دا پلمونري وین دی د کوم په ذریعه باندې چې د لیفټ لنګ نه څه کېږي ډي اکسیجنیټډ بلډ راځي او دا رایټ لنګ نه چې کوم ډي اکسیجنیټډ بلډ راځي او چې کله واپس لنګ ته ځي نو هغه چې کوم دی په دې باندې ځي په دې باندې ځي. ټیک شو. پلمونري آرټري په ذریعه باندې څه کېږي دا دغه ته ځي لنګس ته ځي. هلته لنګس چې کوم دی لنګس کې الویولي موجود دي. تاسو ما ریسپیریټري سیستم کې ویلي چې کله بلډ الویولي ده کاربن ډای اکساید ورکړي ځکه چې ډي اکسیجنیټ وي او کاربن ډای اکساید پر زیات وي او اکسیجن چې کوم دی دا پکې کم وي. دا الویولي کې چې کوم اکسیجن پروت وي هغه د بلډ له ورکړي
او بلډ چې کوم دی دا کاربن ډای اکساید الویولي له ورکې الویولي نه به برانکیال به د سي پټریکیا او په موت باندې یا په نوز باندې سکی اوزي او چې کوم اکسیجنیټډ بلډ هغه هارت ته راځي او هارت واپس بیټ کوي او څه کوي دا وینه چې کوم دی د انسان نور بدن ته رسوي. ٹھیک شو. نو په داسې ذریعہ باندې سکیږي دا سرکولیټري سیستم کیږي. امید لرم چې زما دا لیکچر ورته په ذهن کې راغلی وي. ٹھیک شو. او زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ډیر ټایم راکو. والسلام.